او بنیاد نہ پیجنو. جس دور پہ نازاتی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. مسلمان نور تو چلو نہ خی یار امریکی لدا سے پکار دے او اٹلی لدا سے پکار دے روس لدا سے پکار دے او خپل ملک په طریقه نه پويږي، د خپل کور په سمبالښت باندې نه پويږي، د خپل علاقې په جوړولو او طریقه باندې نه پويږي، او امریکې لا نصیحتونه ورکوي او طریقې ښيي. دا جس دور پہ نازاتی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. بچے خپل زوی ته نصیحت کوي، بچه داسې مه کوه، خپل ځان نه کوي. ښځه ورته وایي ته هم داسې کې، بچے ورته نشي ویلی. استاد شاګرد ته وایي داسې مه کوه، خو په خپله هغه کوي. امام خپل مقتدي ته وایي داسې مه کوه، په خپله کوي. سپین ږیری خپل کشر ته وایي داسې مه کوه، خو په خپله هغسې کوي. وی منگ تا کوئی اصول زندگی دا چی دا زندگی تباہ نشی. جس دور پہ نازاتی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ اپنا دیکھا آئینے میں پر دل نہ دیکھا سینے میں. شیشہ کے خورے سڑے گوری اوہ دازی کی داغ دے، دیزی کی داغ دے، پٹکے سیدھا کا، کالر سیدھا کا، فلانے سیدھا کا، دا اریو سڑے گوری. منہ اپنا دیکھا آئینے میں پر دل نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. د دنیا د پاره دومره تیاری، یو کور شتا بل کور شتا، یو دکان شتا بل دکان شتا، بل د پاره کوشش شروع ده. کپڑے لس جوړې شتا، خو چې اختر کې نه وي جوړې نه نو اختر نه ده. دغه رنګ بوټان شتا چپل شتا، خو چې اختر کې نه وي نو اختر نه ده. خو د دې د پاره مو چې اخرت کې در سره یو عمل نه نو اخرت کې بس سکے. منہ اپنا دیکھا آئینے میں پر دل نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے انور. جی الحمدللہ جمعہ آباد تھی اور آزان کی پینزا وقتا. آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. اگر اللہ اکبر آوازونه بچو چې د الله لپاره به خلکو سر ورکو، د الله لپاره به خلکو وینه ورکوله، هغه فوج به ورکوله، هغه مجاهدین به هغه آوازونه ختم شو. اوس خو د سار د الله اکبر په آواز ته نه راپاڅېږي، نو د جهاد د الله اکبر آواز ته به ته څه ټینګ شي. اوس خو تبلیغ کې سي روزه نشي لګولی، نو د الله لپاره به سر څه ورکړي. قسم دې که موږ او تاسو ټول د الله لپاره دا تن بدنم ټوټې ټوټې کو، قطره قطره کو، من بیا هم د الله حق نشو ادا کولے. ولی جان دی دی ہوئی اس کی تھی، جان دی ہوئی اس کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ځان دې ورکو الله لا نو ستوره دې وکړله. د سلويخ کالو کباړ دې واپس کو، چا د 10 کالو کباړ واپس کو، چا 10 کال استعمال کړي، چا 15 کال استعمال کړي، ستوره دې وکړله. الله تعالی کباړ ور واپس کو. وی حق خبر ادا دا چې د الله حق څوک نشي ادا کولی. هر سړی وی بل دې خشي ته خشا د اوبو په شان باندې نیکی کوا، ته نیکی دا نیکی زنی کی بل نیکی. جی معاشره خراب ده. معاشره څه ته وایي؟ زه او تو معاشره یو. زما استانه معاشره عبارت ده یو تبلیغیو یو سړی به بوتلو اول معاشره جی ډیره خرابه ده، بل اوس بیا ورله بیا وی معاشره خرابه ده. سړی بل ته وایي چې یار دا معاشره کې خو موږ موسیږو، موږ کالو لګو څلور میاشتې چې لار څه مو لګوله، نو دا کومه معاشره کې اوسېږي؟ هغه ورته ورورا د ښځې معاشره نوم دی، دا د ښځې نه یېرېږي چې دور ته چې ځه وایي چې معاشره خرابه ده. هغه معاشرې نه د خاص معاشره مراده ده. نو زمونږ دغه معاشرې دي دا حال دی. نو د اوبو په شان باندې نیکي اختیار کو. کله چې اوبه ډېرې بهیږي خزلې خیرې جاب هغه په خپله باندې سیټ ته ځي چې اوبه رواني، خو چې کله اوبه په میز ودرېږي او یو ډنډ تی جوړ شي، یو تالاب تی جوړ شي، بیا هغه کې پیشوم خلوي، په هغه کې سپیم خلوي، په هغه کې هر درنده خلوي، په هغه باندې خزلې دوړې پرېوځي. څه وخت پس هغه اوبه پټې شي ټولې بندې شي.
نو چې نیکی نه کې ستا په زړه باندې به ګرد و غبار وي، ستا په زړه باندې به ګرد و غبار وي. نو د دې وجې نه چې اوبه روانې وي او چې روانې وي چې سپیم پکې خوله وي نو بیا هم نه بېرمازه کېږي، بیا هم نه نجس کېږي. چې یو روانې اوبه یو ماشوم پکې میتیازي وکړي پیشاب وکړي بیا هم نه نجس کېږي، ځکه دا روانې اوبه دي، دا ځان سره هر ګند وړي، دا ځان سره هر نجس شی وړي او په خپل هم پاکېږي، ستا مخ هم پاکوي، ستا بدن هم پاکوي. نو د اوبو په شان باندې عزتمند شو. چې کم انسان نیت نه کوي چې زه دې ښه نه شم، دا نه ښه کېږي. چې کم انسان نیت وکړي دا ښه کېږي. تاسو وګورئ د فرعون ښځه ده، د فرعون ښځه ده، د فرعون په کور کې ده او د کفر په کور کې ده، خو نیت یې وکړو چې کله فرعون د کفر اعلان وکړو خو د ښځې نیت یې صحیح، الله د فرعون په کور کې هغې ته هدایت ورکړو. او چې کله د هدایت جذبه نه وي، د هدایت نیت نه وي، د نیک عملتوب نیت نه وي، نو لاړ شه وګوره د نوح علیه السلام زوی دی، د نبوت په کور کې سترګې غړولې دي، د نبوت په غېږه کې لوبېدلی دی، خو نیت یې نه دی. د نبوت په کور کې هم عزتمند و ناکام او نامراد او بيدینه پاتې شو. اللہ تو انہو لیس من اہلک، اے نوح مجھ سے دوبارہ یہ سوال نہ کرنا کہ اے میرا بیٹا ہے، یہ تیری اولاد ہی نہیں، جب تیرے روش پر نہیں، تیرے طریقے پر نہیں، تیرے احکامات اور مذہب پر نہیں، تو یہ تیرا بیٹا بھی نہیں. انہو لیس من اہلک. لوط علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے اللہ عذاب آ رہا ہے میری بیوی کو بچا. لوط علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں انہا کانت من الغابرین، اے لوط آئندہ مجھ سے سوال نہ کرنا، درخواست نہ کرنا، یہ تیری بیوی تیرے طریقے پر نہیں، تیرے راستے پر نہیں، یہ آج عذاب والوں میں سے ہے، نہیں بچ سکتی. دیو جن عزتمندو تعلیم څومره زیات شو، تعلیم څومره زیات شو. هر ماشوم میټرک کړي. میټرک مطلب څه؟ 10 کال سکولې ویلې دي. میټرک مطلب څه دی؟ 10 سال سکولې ویلې دي. په 8 کال کې انسان مفتی عالم شیخ الحدیث جوړیږي. د مدرسو کې 8 کال علم وکي، صرف نحو تفسیر حدیث ہر یو علم بتا تزدشی. پر سکول کی 10 کال تعلیم وشو، صرف میٹرک تے انگریزی میں ورزی اور تے درخواست کولی کا دے سکول لیونگ سرٹیفکیٹ نشی لکھلے. وابدہ والا تا درخواست کولی کا دے لسم پاس وابدہ والا تا درخواست نشی لکھلے. اردو ہم نے دا یادہ کری، انگریزی کو لے خبر دا دا لسم پاس صحیح اردو نشی ویلے. او 10 کال علم کا اللہ بدنا مفتی جوڑ کی جاتا ہوں. دا من فرق کو تعلیم تو به صرف دنیا کې اوسېدل. تعلیم ممنوع نه دی، د تعلیم د وجې نه قومونه ډېر مخکې ورسېدل، خو عزتمندو موږ ورپسې اسلام هم پرېغوستو خو تعلیم هم حاصل نه کړو. داسې شی شو. زموږ ملک کې د تعلیم هېڅ قدر نشته. او تعلیم تاسو یې ګورئ کې انګریزان دلته چې کوم سیکولر استادان دي چې سکول کې سبق وایي چې راپاسېږي هغه پروفیسرانو چې موږ ذهن جوړو زموږ دماغ خراب کړي. دومره ګن هغې کې ډک وي او دومره سیکولر تعلیم هغه کړی وي او داسې څیزونه یې ویلي وي چې هغه له ذهن جوړې خپل ذهن به دې خراب شي. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بفتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بفتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بفتنہ، شمشیر ہے کیا نعرہ تکبیر بفتنہ. ہر چیز بنیت تک ہو رہی، مقصد تبا گوری. ہاں دا سے تعلیم یافتہ خلق شتا چې الحمدللہ چې موږ عالمان دا عمل ته وګورو، کردار ته وګورو، زموږ سترګې ټیټې شي. خو عزتمندو حالات خراب دي، د خپلو بچو خیال ساتئ. قسم دې موږ ته د کالج یونیورسټیانو نه جینکۍ ټلیفون کوي. زما اخبار کې د جمعې پر نمبر راځي، روزنامه آج کې زه مسائل لیکم، آج کې مسائل د 15 سال نه زه مسائل لیکم. د هر چا سره زما نمبر دی، زما نمبر باقاعده اخبار کې راځي. تاسو یقینو کې دا جینکیانې دا لکان د یونیورسټیانو ډاکټران او هغوی د نشې نه د اوړېدلو وظیفه غواړي، حالانکه ډاکټر به د دې علاج کوي. دا د وظیفو کار نه دی، دا د ډاکټر کار دی.
دا جنکیانی 30 سال عمر دی دغوی ودونه نه شي ولی جی تعلیم حاصلو چې د 35 کالو شي به ورته واده نه ملاويږي به تعلیم په خیره کې خدای دې د تعلیم به خوبازي رشتہ په خپل ټیم کې کوا نکاح خپل ټیم کې کوا ما د واده سره سره د بچو سره سره ام تعلیم هم حاصل کړي دي او علم هم کړي او مفتی کورس هم کړي د واده سره سره ما په 2000 کې واده کړي دي او دا ټول تعلیم ما روسته حاصل کړي دي لسم صرف مخکې کړي نور د ټول تعلیم ارسه ما د واده نه بعد کړي دا په دې پورې نه ده د دې وجې نه عزتمندو خپل بچو له تربيت ورکړي خپل ځان عزتمندو اختر تیر شو دا سینه چې عزتمندو منځونه ختم شي دا اختر دا روزه یو پریکټیس تاکي ګوره د شل رکعاتو طاقت پیدا کو چې ګوره د شل رکعات تراویم کولای شي ته په ولاړه باندې شو ګوري یو موس کې چې کوم دی پورا قران هم ختمولای شي تاسو استادان کو خودو چې تاکي دا صلاحیت شتا نو دی وجه نه عزتمندو شل رکعات خو ختم شو خو کم از کم د ټول ورځې موس خو کوا دا سینه چې روزه کې دروغ پرېخو اوس دروغ جاری روزه کې موز کولو اوس موز هم پرېخو دا ټول سيزونه به جاری ساتو کنه ان شاء الله ها عزتمندو دا الله موږ تاسو له یو وخت را کړې یو ټیم را کړې زمونږ تاسو پریکټیس وشو تقشان جمعهونه آباد کړي قسم دې د دنیا د الله دا دا ګورې نه د امریکای دا نه زما دا نستا دا ولله میراث السماوات والارض الله دا ټول میراث زما دی دا خو ارزي تور سره ته پکور کې پروت لکه دا کرایا پکور کې چې پروت دی دې کې څه سره په دې جمعات موږ ته پته نشته چې چا جوړ کړي اکس موږ نو لیدل نو دا الله د کور والا ژوند نه پاتې کیږي نو د دنیا د کور والا به څوک ژوند پاتې شي ذهب الشباب فما له من عوده زونی تیر شوا دا واپس نه راځي دی وجه نه عزتمندو موږ ته یو وخت دی ک الله راضی نشو هیڅ ملاو نشو ان وجدتنی وجدت كل شيء اے زما بندہ اگر میں تجھے مل گیا تو سب